عمر فاروق ته یو ښځه راغله ماشومې په غېږ کې نیولی دی. عمر فاروق ناست دی په یو کجورو باغ کې کمیس ته ټاکی ګنډي دې خوا وګورئ څه چل کوي کمیس ته مونږ کمیسونو ته ټاکی ګنډو د 1400 روپو میاشت ملازم وګوره د هغه په دې بالا ماڼۍ کې سودا اخیستم له نه غواړي باړې ته ورپسې ځي هلکه دې دوکانونو کې واله که نه وایي دا زما د سټینډر نه دي دا دکانداران چې دي دي نه سودا اخیستل زما د سټینډر باړې ته الله عمر فاروق امیر المؤمنین دی کمیس ته ټاکی ګنډي ښځې ورته آواز وکړو چې یا امیر المؤمنین تعال امیر المؤمنین دی خوا راشه عمر فاروق کمیس په ځای پرېښو لاس کې ستن نیولې په منډه هغه بوډۍ ته راغی بادشاه وخت دی ورته دې خوا راشه په منډه وه نن به ته داسې ووایې یو سرکاري سړي ته چې خبره وره اوبه وایي چاته به نشي ویلی اوبه وایې کچروله ورغې او د عدالت په مخ کې هغه مردار مخې اردلي ولاړي او ته ورته چې عرض مې کړ دننه لاړې تاریخ دې بدلولو بابو صاحب السلام علیکم څه دي جی هغه داسې کوئ ورته که نه مونږ لا خو ځان نه پړانګان جوړ کړي ته ما ته وایې جومات کې چې او ملا دې خوا راشه الله سپک او ورک کړې په کچرو کې د ځوانو مخې نه ته ورته ورغې بابو صاحب څه دي تاریخ دي کښېنه هلته به وایي درته که نه وایي زه درته سپک ښکارم جومات درته سپک ښکاري نو خدای سپک کړی څوک چې بل ته سپک نظر وایي کته نه کوې په چا باندې غرض کته نه کوې په چا باندې غرض څوک به نه کوي په تا باندې غرض که ګدا د سپي په غولي غرض نه کا سپی به نه کا په ګدا باندې غرض په ساحل کشته د هیچا نه ډوبېږي په ساحل کشته د هیچا نه ډوبېږي که څوک نه کا په دریاب باندې غرض زه رحمال په درد یار کې داسې خواښ یم چې مې نشته په دوا باندې غرض که ته نه کوې په چا باندې غرض څوک به نه کوي په تا باندې غرض چې بل ته دې سپک کتلي نو خدای سپکې کړې که نه کړې تاڼې له ورغې څوک کیڼ کېږي دا مونږ یو داسې دا مولیان اسلام نه غواړي اسلام آباد غواړي تاسو به دا وایئ چې دا مولیان اسلام نه غواړي اسلام آباد غواړي کوم مولا چې ووایي چې ما په دې کرسۍ کې نه وایي نظام به زه چلوم په توپه یې ولئ همدغه خلق ټیک دي خو قانون بدل کوي سزا مجرمانو ته د قانون مطابق ورکوي ته وګوره چې د ملک حالت ټیکېږي که نه ټیکېږي عزیزان حالت به څنګه ټیکي دا جلسې دي د محرم دې خوا وګورئ د قانون لیاس ساتل عمر فاروق ته یو ښځه راغله ماشومې په غېږ کې نیولی دی عمر فاروق ناست دی په یو کجورو باغ کې کمیس ته ټاکی ګنډي دې خوا وګورئ څه چل کوي کمیس ته مونږ کمیسونو ته ټاکی ګنډو د 1400 روپو میاشت ملازم وګوره د هغه په دې بالا ماڼۍ کې سودا اخیستم له نه غواړي باړې ته ورپسې ځي هلکه دې دوکانونو کې واله که نه وایي دا زما د سټینډر نه دي دا دکانداران چې دي دي نه سودا اخیستل زما د سټینډر باړې ته الله عمر فاروق امیر المؤمنین دی کمیس ته ټاکی ګنډي ښځې ورته آواز وکړو چې یا امیر المؤمنین تعال امیر المؤمنین دی خوا راشه عمر فاروق کمیس په ځای پرېښو لاس کې ستن نیولې په منډه هغه بوډۍ ته راغی بادشاه وخت دی
ورته دې خوا راشه په منډه وه نن به ته داسې ووایې یو سرکاري سړي ته چې خبره وره اوبه وایي چاته به نشي ویلی اوبه وایې کچروله ورغې او د عدالت په مخ کې هغه مردار مخې اردلي ولاړي او ته ورته چې څه دي څه عرض مې کړ اوبه وایه دننه لاړې تاریخ دې بدلولو بابو صاحب السلام علیکم څه دي جی هغه داسې کوئ ورته که نه مونږ لا خو ځان نه پړانګان جوړ کړي ته ما ته وایې جومات کې چې او ملا دې خوا راشه الله سپک او ورک کړي په کچرو کې د ځوانو مخې نه ته ورته ورغې بابو صاحب څه دي تاریخ دي کښېنه هلته به وایي درته که نه زه درته سپک ښکارم جومات درته سپک ښکاري نو خدای سپک کړی څوک چې بل ته سپک نظر وایي کته نه کوې په چا باندې غرض کته نه کوې په چا باندې غرض څوک به نه کوي په تا باندې غرض که ګدا د سپي په غولي غرض نه کا سپی به نه کا په ګدا باندې غرض په ساحل کشته د هیچا نه ډوبېږي په ساحل کشته د هیچا نه ډوبېږي که څوک نه کا په دریاب باندې غرض زه رحمال په درد یار کې داسې خواښ یم چې مې نشته په دوا باندې غرض کته نه کوي په چا باندې غرض څوک به نه کوي په تا باندې غرض چې بل ته دې سپک کتلي نو خدای سپکې کړې که نه کړې تاڼې له ورغې کوک کیڼ کېږي داسې دا مونږ یو داسې خفه نه شئ تاڼې چې ورننوتې نو دغه ټوپی خو دې یا داسې ایښي که نه داسې دې ایښي نو چې تاڼې له نه خان سلام علیکم مرزا صاحب سلام وعلیکم خیر شاه جی خبره کا وایي که نه ته خو داسې داسې وکړه تاڼه که ته خو وکړه دا د غوږ شپېلی نه دې بنګار وباسي که نه که ته نه کوې په چا باندې غرض څوک به نه کوي په تا باندې غرض په ساحل کشته د هیچا نه ډوبېږي که څوک نه کا په دریاب باندې غرض که ته داسې شوې لکه دغه ښځه چې راغلې د حق علمبردار نو امیر به هم درته میلاویږي د عمر فاروق غوندې امیر به درته د عمر فاروق غوندې میلاوي چې څنګه ته کما تکونون یؤمر علیه څنګه چې یې داسې به در باندې امیران راشي څنګه چې ته داسې به در باندې امیران راشي که تاسو ښه ورځ په دوربین کې ولیده که مړم نو راشئ په قبر مې غولو کړ په دوربین کې م کوو دا خو به یو ځلې الیکشنې کېږي او ممبران به جوړېږي بامبړان به جوړېږي څه به جوړي ښه ورځ پسې بړندېږي څو پورې چې په دې شپږ فوټه بدن اصلاح نه ده کړې اسلام دې پې نه دی راوستی والله که نه په ملک کې راولي او نه ښه دغسې به د خدای په قهر اخته یې هره ورځ سبزی والا له ورشئ های های غوښې والا له ورشئ 18 روپۍ کیلو های های کورکمان 15 روپۍ کیلو های های کور ته راغې ښځه لرګي نشته های های 100 روپۍ من دي لرګي 15 روپۍ کیلو من های های دفتر ته لاړې هلکه فلانې غلطي دې کړې ایکسپلینیشن دې کال های 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 ماښام چې کور ته راغې وړونه مې درته سهار ویلي وړه نه وو های های داسې یې ته نه هره ورځ به های های چې ټک مرګ به دله راشي او روان به بل جان ښه ورځ به نه ګورې تر څو پورې چې تا په دې خپل ځان د خدای دین حاوي کړی نه دی نه په ملک کې راوستی شي او نه درته ښه ورځ عمر فاروق په منډه راغی بیبي وایه
ورته عمر په دې مې پوهه که چې دا د خدای قانون یوازې ما دپاره دی او که تا دپاره هم دی. عمر فاروق ورته وی بیبي د خدای په قانون کې ترمیم نشته، دا الله قانون ما او تا دپاره یو برابر دی. ورته امیر المؤمنین چې د خدای قانون امیر او غریب دپاره یو دی. امیر او غریب لا یې خو وګورئ، امیر او غریب لا یو دی. نو زما دا په غېږ کې ماشوم چې دی دا ستا امانت دی. څنګه وی ستا زوی ابو شخما ما سره زنا کړې ده او دا د هغې نه پیدا دی. ای امیر المؤمنین نن ستا د ایمان امتحان دی چې د خدای په قانون ته تر کومه حده پورې عمل به کوې. امیر المؤمنین ورته وی بچیه ته کور ته لاړه شه په ارام کښېنه، اوس زه پوهېږم زما کار کوي. د قانون پاسبان بیا دې ته وایي، د قانون پاسبان بیا دې ته وایي. نن خو د یو غریب سړی راشي چې جي ما سره دې سړي دا زیاتی کړی کا سړی غوړ او خوب ولګ صاحب دی او ښه منډه قانون پاسبان دې ته یو ښځه راله یې ښه وګورئ محمود غزنوي ته یې چې دا ستا د عدل حکومت دی او دا ستا د انصاف حکومت دی چې یو هندو زما د زوی نه کچه ګوته غوڅه کړه ځکه چې د هغه په پایو کې یې لوبه کړې وه. محمود غزنوي ورته ویل ښه ویلو ویل په ما دې روټۍ تر هغې پورې حرام وی چې ستا د زوی د ګوتې بدل مې د ټول هندوستان نه ني اخیستی. یو هندو د مسلمان کچه ګوته غوڅه کړې ده او زه به ستا د زوی د ګوتې بدل ټول هندوستان نه اخلم. نو پرې ورغی چې پرې ورغی اول حمله یې په سومنات وکړه. د هندوانو پنډتان ورته راله وی دا لکونه اشرفی او دا واله خو دا سومنات بوت ته زمونږ څه مه وایه دا زمونږ ډېر لوی خدای دی. هغه اول د ده دا خېټه برمه کوم د ویر والو په برچه د هغه خېټه ټوله د جواهراتو ډکه وه. محمود غزنوي وی زه هغه محمود نه یم چې بوت فروش جوړ شم، زه هغه محمود یم چې زما نامه په تاریخ کې محمود بت شکن راشي. د یو ګوتې بدلې سومنات باندې حمله او ټول هندوستان فتح کول او دغه سومنات دروازې کابل ته راوړې. کابلیانو بیا چې دی د ظاهرشاه که د چا په حکومت کې تنظیم بیا هندوانو له ورکړې چې دا زمونږ ترور داسې حسن کوم دروازې چې محمود غزنوي راوړې. تاسو پوه شئ اوس ته خو ورشئ او غریب سړی دې ورشي چې صاحب ما سره دا زیاتی کېږي که نه جي زغ شر د اخترونو کې نه ګورئ تاسو د اختر کې خو تاسو مهرباني کړې وه زما پسې پراپېګنډه وکړه چې شاهي ویشتی دی چې ویشتی دی چې د خدای په غضب زه اخته وم ټلیفونونه شپږ ډزه یې ویشتی حاله چې کوم دی کلاشنکوپ یې ویشتی دی او په پلاني چلې کړی یو خړوس پکې ویلې زه اوس جنازې نه راغلم. نو صاحبه ټول ملک څه چې عرب ملکونه بار دنیا په لوی غضب اخته دی. خو وګورئ ما څه وویل چې هلکه زه به مړ کېږم نه یې موت کا ایک دن معین ہے موت کا ایک دن معین ہے نیند چورا تو بر نہیں آتی. مرګ خو یو ورځ راځي او زه به مړ کېږم. نو د مرګ د غمه خوب ولې ټوله شپه نه راشي ولې زه به مړ کېږم نه. لیکن میرا مرنا کیوں ان کے گھر شادی ہوئی. تاسو خیال دی چې بجلیګر ملا مړ شي نو د سربو پسې به بیا څوک څه ویلی نه شي. د بجلیګر ملا نیکونه به پیدا شي او دې برواګانو دا د ښځو درې ډلګان به پرېږدي. دا پراپېګنډه دي دی دا د ست په ویښتو چې د درېیمې تګې ورکېږي دوی کړې وه. دا زمونږ ښځو پسې ستاسو ښځې دا هر چا دي. زمونږ هم یو ښځه دوه سترګې دي ستاسو دوه سترګې زمونږ دوه ښښې ستاسو دوه ښښې
زمون یو خزه تاسو یو خزه خو زمون خزه زمون دي او تاسو خزه شاملات تاسو څه خیال دی بل بجلیګر به پیدا شي بل به پیدا شي بل به سلیمان علیه السلام چې مړ کېده اسرائیل علیه السلام ته یې د بیت المقدس تعمیر مې اخته کړی دی لږ صبر وکړه دا پیریان او دیوان به بیا کار نه کوي وی سلیمان روانېږه ته به داسې لاړ شي او دې دپاره به بل سلیمان پیدا شي بل به پیدا شي بل به ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح بر سردار کر حق دفارار ضمانت اور وقت خلق پیدا کی عزیزہ کہ زما تاثر دشمنی بھی اور جو احما چہل کا دا زمین دامن خراب دی یا لونا خرابی دی یا خز خرابی دی دا کنٹرول کئی گورا تباہ کی گئی غر کی گئی رسوا کی گئی دنیا سے ہو بدر تصوف سوئی نا آخراتم تباہ کی گی کہ دا زمین خز دا سے آوارا گردی گرزی عزیزان خدای تاو گو رہی رسول تاو گو رہی آخراتم تباہ کی گی دا خو زمان دوستی نگر کرا زخو تا خوشحالو نه غواړم زه دې جړول غواړم او آخرت کې حق غواړم عرض مې دا و عزیزانو چې د حق علمبردار او د قانون پاسبان دې ته وایي په دې اخترونو کې تاسو وګورئ وایي میاشت په کراچۍ کې مې لیدلی شي کراچۍ کې خواړه میاشت خېږي نه کراچۍ کې میاشت چېرته ختلې ده روزي کراچیوال خو وایي چې تراوی بھی نہیں پڑھی اور روزے بھی نہیں رکھے اور سیویاں بھی نہ کھانے تراوی نے بھی کری روزے نے بھی نہیں کہ مینتے میں نہ خرم نہ کہتے نا مینتے خو بخرم نہ خو مینتے حاجی کرنے انت خو میاس خیزی نا میاس خو زمین پا صوبہ سرات کے دا خوار غریبان مورمری پلارمری دا گئے گوئی ٹھیک سری بیائی شتا سو گو رہی ہلال کمیٹا اعلان نہیں کرے میں ہلال ملال کے دنے کس کے گواہ پیدا شیرازے ڈاز ورکا ہوئی اختار دے حکومت دلتا دیر داسی کی یہ حکومت اعلان نہیں پچھا سوڑی بغبر جو کیلے کیا سکھ سے اور نظر دینے لگی میں 24 گھنٹے لگے کہ حکومت دعوت کری پدغا وقت کی زمور میں حکومت زمین کو خلا دو اختار میں کیا نہ ہو جاتے داسم کو چستا کرنا بلدت یرا حکومت والا خفا وابدا ہاؤس سے کتنے کراچے کے امیر بلڈنگ کے لیے پلازا کے ناستی بسکٹ خرید داغی پتے وہ کی نیاز کراؤں دمن قانون سخت ہوئے یو غل لاس غس کا پدے ملکے تو گورا چپ ملکی بیاد اغلان آمد سوکوالی ننستا ٹول ملک دا زنا دی پودے ہر محلہ ہر کوسا ہر بازار د زنا دی پودے یو زناکار برسر عام ترجم کا سنگسار کا اگورا چی بیا پا ملک د زنا نون چوکوالی نہ دے ملک د زنا دی پودے شراب بند کر دے گی بند کی راشد ہاں غریب کا اسکل نو راشد دا ہوٹلونا دا موٹرے دا بنگلے وی سی آر بند قدم بیارتا میوزک سنٹر ان پا بالا مانے کے سوک میوزک سنٹر نے بالا مانے میوزک سنٹر دے میوزک سنٹر کے سشے دے دنا وی سی آر کے سٹی دا تے سون کوڑی دا دے چاپ کورنو کے چلی بند زیولے بند غریب لقطن بننا کد بنگلو علاوتا بند ندی نو غریب لبم یو بنگلاو خواہ چھ بغیر دویسی یو بنگ زما عزیزانو دا گناہ تولا دا ملکی قانون دا پا ملک دا یو جرم سخت سزا ورکڑی شی تو گورا چھ بیا پا ملک دا غا جرم نامت سوکوالی ہاں سزا غریب نیویشو اغل ہر قسم دا سرمایدار او دا پینسیخ پلو نیویشو اغل ایت سزا اللہ دے امان راکی کی گی بسا انجام بچئی دا دے ملک نتیجہ بیت سی
ستا په صدر کې ټي وي سټیشن جوړ دی 18 کروڑه روپۍ پې لګي دي 18 کروڑه افتتاح مونږ وکړه تلاوت مونږ پکې وکړه چې الله دې کامیاب کړي ډېر مزیدار شی مونږ ورغو تلاوت هم پکې وکړو الله کامیاب کړي مونږ په جشن خیبر هم پکې تلاوت کوو الله کامیاب کړي سلیمان هم ورشو خدای دې کامیاب کړي ډاکټر دکان چرته وباسي ختم پکې وکړي الله دې کامیاب کړي نو ډاکټر چې کامیابی خو په خلکو به ټوغه کوي راځي نو الله به کامیاب کړي نو مونږه مولیا مونږ هم په قهر د خدای اخته یو څه چل کې کیسه ورغو صاحب تلاوت هم پکې وکړو الله کامیاب د ملک ته د ټي وي سټیشن ډېر ضرورت و د صوبه سرحد خلقو ته کدي ته د روټۍ او د کپړې ډېر ضرورت نو چې لعنت جوړ شه غریبو ته وایي چې وروره زه د چا نه کم یم غریبانو ته ګوره زمونږ پاس علاقه کې نن بیان هم په 88,000 روپۍ ټلویزیون اخیستی دی رنګین دی کاره بلا ده نن بیان هم اخیستی دی زمونږ په علاقه کې غریب څوک چې ټوله ورځ داسې کوچی وایي هغې په 100,000 روپۍ وي سیار اخیستی په 100,000 دا ټکی لږ یاد کړي چې د مورې توره شړی لنګ او د لور کاسیر یې څومره درنګ دی کوناټو خو دې رسولی وکړې په ځمکه سولېدو چې دا ټول او په 100,000 روپۍ دې وي سیار اخیستی توره بلا دی توره بلا دا قوم دی دا خلق زمونږ بیړي کړی دغې له تکړه یې دې خوا وګورئ دغې له تکړه یې چې د لنډۍ په سړک راځئ نو زمونږ کور خلکو ته وښایي هغه د بجلیګر ملا کور دی وګوره ټي وي ډنډه چې پې ولاړه ده وګوره اوهو خلکو له څه وایي دغې له تکړه یې د بجلیګر ملا کور له چې ټي وي راننوته خدای دې په هغه ورځ د ده کور وران کړي چې زما کور له ټي وي زما په ژوند راله زما کور دې خدای وران کړي 3 کورونه دي رانه ګیر چاپېر 3 واړه دا بمبولکان راوړي خو اوس هغو سره زه څه چل دغې له تکړه یې د بجلیګر ملا کور له چې ټي وي راننوته خدای دې په هغه ورځ د ده کور وران کړي چې زما کور له ټي وي زما په ژوند راله زما کور دې خدای وران کړي 3 کورونه دي رانه ګیر چاپېر 3 واړه دا بمبولکان راوړي زمونږ دې خو اوس هغو سره زه څه چل دغې له تکړه یې لنډی سړک جوړېږي سړک جوړېږي ټانګېوال هم چې تېرږي وګوره مولانا صاحب دا په کومه روان دي مطلب یې دا دی چې جوړ دا ټیکه د ده ده زه خو ځکه وایم چې هغه ورځ به کله چې دا د ورسک بند راوشلي او داسې مونږ ټول واخلي غړو سمندر کې مروان دغې له تکړه یې زه اوس ټیکهدار یم سړکونو ټیکې علم دا هغه قوم که دا یو خان وی زما په دې خان نواب وی والله که تاسو ورته دا ویلی تاسو ایمان ما ته معلوم دی تاسو به خان له دا آواز وکړئ چې او خان وګوره دا سړک دی وبه وایو تاسو خو خانانو په ورونو کې یرولي د خانانو تلیسدو تاسو خو د خان د نوم تموم د سومبۍ پړ خان له به ته داسې آواز وکړي چې او خان وګوره دا سړک دی خو زه درته سړی نه ښکارم نو ما ته آواز کوي چې مولانا صاحب دا سړک دی دې بې خو باسي سړک د سرکار سړک دی سرکار یې جوړوي زما څه کار دا قوم دا خلک تېر ځله جوړېدو یو راغی سایکل یې راوستو یې تاوان راکړه مال ولې نه دا سایکل ټیر مې په دې ستا سړک کې وشلی چې ته زر جوړی نه زما ټیر پکې وشلی دا د دې قوم حال دا د دې ملک حال خو دا قوم د دې قابل دی چې ته دا دعا وکړې یا اوس زه یم زه به دا وایم چې ته مړ شې او وایم چې یا الله ته واړه جنت ته وایي خدای راستي کې ووایي دې قوم ته به زما نه دعا وکړي دې قوم دپاره سرکار پسې کوم شی دی چې زه یې نن غواړم او ماله به حکومت رانه کړي کوم شی دی
شته داسې انګا بنګا خلق لګیا دی صدر صاحب سره امریکې او روس ته په دوروزي او شونه کوي او بجلیګر مولا لګیا دی دلته په بالا ماڼۍ کې د دوایانو دوکان کې دوایانې خرڅوي کوم شی دی چې دی غواړم ماله دی رانه شته داسې نه وایم چې ستاسو تخت و بخت خدای برقرار لري او ډېر ښه خلک یې چې څه وایم هغه شته زما عزیزانو ما ته وګورئ او ما ته خپل ضمیر دا اجازت نه زه وایم چې د ملک دشمن چې وي هغه ظالمي د قوم دشمن چې وي هغه ظالمي د دین دشمن چې وي هغه ظالمي عزیزانو زه نه د ملک دشمن یم نه د قوم دشمن یم زه په ملک کې د هر بر سر اقتدار طبقې دشمن یم چې دروغ مه وایئ دوارنګي مه کوئ یا خو په دې ملک کې سم اسلام راولئ او یا هم چې څه خوښه دا کوئ د اسلام نوم مالئ په دې خبرو پوهېږئ تاسو وګورئ په دې شپږ کاله کې مولا او اسلام دومره وشرمېدو چاړو چرې به شرمېدلی مولا اسلام 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 څه شته نه خلق سبا دې قوم ته د اسلام نوم به چې څوک الي وایي به په ارام کښېنه مړه شپږ کاله د اسلام اسلام چغې والی کېدې مونږ اډو څه ونه لیده لہذا په ارام کښېنه خدای خبر چې د اسلام دی څه شی نو عزیزانو اسلام شرمول نه دي پکار اسلام سره ټوکې نه دي پکار اسلام سره مخول او مذاق نه دی پکار اسلام سره 35 کاله د پاکستان حکمرانانو دوکه کړې ده انجام یې څه شو اول شروع یې په دې کړې وه چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله لا اله الا الله سره بیا څه وکړه لاړو ورپسې بل لاړو بل لاړو بل لاړو بل لاړو اوس نمبر د ده دی یا خو سم چې سار کېږي د ملک په عدالتونو کې دی قرآن او حدیث پراته چې فیصله به په دې کېږي او یا به دا وایي چې اسلام دی وي رسخت زمانه یا به دا وایي چې اسلام دی وي رسخت زمانه یا به دعوا د مصطفی د محبت نه کوي زما عزیزان هیڅ اشکال نشته ماشاءاللہ آرډیننسونه دا د انسان جوړ کرده قانون دی په یو شپه کې که ماشاءاللہ آرډیننس په ټول ملک حاوي کېدی شي نو په یو شپه کې د محمد رسول الله جوړ کړی آرډیننس هم په یو شپه کې په ټول ملک حاوي کېدی شي زما عزیزان شور مه کوئ خیر دی وی حج کې سکال 40 لکه خلک نو یو حاجي راته وی چې 40 خو زما مخکې مړه شوي نو مال چې 40 لکه چېرته راجمع شي نو هلته خو به 40 خامخا نو تاسو هم دلته 40 زره راجمع یې که نه نو څه ټکه ټوکه خو به هم ټینګېدی چېرته شي ما ته وګورئ زمونږ د دې ملک جګړې تاسو لیدلي دي جګړې د دې خپل ملک جګړې دا د چرګې بچي دي د چرګې بچي دوی داسې دانې خوري 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 ناګانه سره داسې اوس چې څوک ورته ګوري هغه ته دا پته نه لګي چې څه چلو شو چې دا چرګوټي سره داسې نو داسې به دوی روان روان ناګانه هلکه څه چل شو څه چلو شو ای د خدای بندګان خدای چې انسان ته انسان ویلي د هغې دا مطلب دی چې په سره پوه هم نه شوی او یو بل ته دا انسانان دي انسان خو دې ته وایي چې بل انسان وګوري او ځان پې قربان کړي ځان پې قربان کړي ځان د هغه علاج کړي ځان ورته خر کړي او په اوږی کړي او سوري کړي او منزل مقصود ته یې ورسوي نو خفه نه شي خیر دی لږ وخت دی ګنټه نیمه به دا جلسه وي انشاءالله لږ پړه زور دی زما عزیزان عرض مې دا و چې د ملک قانون سو پورې بدل نه تر هغې پورې دې ملک کې د امن سوال نه پیدا کی د زنا ورکېدو سوال نه پیدا کی د غلا ورکېدو سوال نه پیدا سو پورې چې د ملک قانون بدل نه مولا دې السلام علیکم دوستو
वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मेरे इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह आप लोगों को मौलाना बिजलीगर साहब रहमहुल्लाह, इसकी वीडियोस और शेखुल हदीस साहब, शेख इदरीस साहब हफिज़हुल्लाह, इसकी जो वीडियोस है वो आपको मिलेगी। तो वीडियो को आप लोग लाजमी लाइक किया करें, और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए सदका जारिया हो। मेरा ये चैनल जो है ना, अभी तक लाखों लोगों ने इसको मतलब व्यू किया है, और लाखों घंटे इसका जो वॉच टाइम है वो पूरा हो चुका है। तो इंशाल्लाह इस पर उलमा किराम के बयान जारी होंगे, और तो उसको आपने सपोर्ट करना है। इसके अलावा मैंने ये प्लान किया है कि इसके ऊपर जो वीडियो एडिटिंग के हवाले से है, जैसे मतलब मैं अपने वीडियोस वगैरह को एडिट करता हूँ, तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाऊंगा। और यूट्यूब की जो इनकम है, ऑनलाइन अर्निंग, जो बाकी मेथड्स है, इस हवाले से भी इंशाल्लाह इसके ऊपर वक्तन फ़ौक़तन में इंफॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। तो आप लोगों ने उन वीडियोस को भी सपोर्ट करना है, और मेरे उन वीडियोस को आप लोगों ने लाइक करना है। बाकी जो इस्लामी वीडियोस है इंशाल्लाह पश्तो के हवाले से, तो वो इनके ऊपर आती रहेगी। और इसके अलावा मेरा एक ट्रैवलिंग का चैनल है नोमैडिक आफरीदी के हवाले से। अगर आप यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे ना नोमैडिक आफरीदी, तो आपको जो मेरा यूट्यूब चैनल है ट्रैवलिंग का, वो इंशाल्लाह आपको विजिबल हो जाएगा। तो मेरी ट्रैवलिंग वीडियोस जो है ना, आप वहाँ पर सपोर्ट करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू।